تاسو خیال راغی جی. نو عرض میں دعو عزیزانو چا بزرگ ورتل زن نیمه بادشاہی زسکم دنانا بھائی برائے خدا بادشاہی نیمه در کو ابھی نہیں علم پرونه خبره درته وکم پرونه نا جنیجو ډیرو ته تلو نو بیا د مفتی صاحب قبر ته ورغلی چې قبر ته ورغلی دی نو هلته د مفتی صاحب زوی فضل الرحمن اخر ستړي مشي خوارمشي د پښتو ملک دی خلک خدا چې کوي که الله چې په دې خلقو تیاره راغلی ده چې وزیر اعظم څنګه فضل الرحمن ته ورغی او د مفتی محمود قبر ته ورغی نو ما وی چې دا د جنا صاحب قبر ته دا دنیا راځي او د ګلونو صادرې پیاچي د دنیا بادشاہان راځي د ګلونو صادرې پیاچي پاغي دی چا کور مران نشو او که جنیجو د مفتی محمود قبر ته لاړو نو تاسو نه خزي او تختی جنیجو صحیح و مفتی محمود صاحب قبر ته چاغه تلی کې دی شي چې لا خدای لاندې رانیولې نی تاسو خیال راغی جنیجو صحیح یو بل قسم تیار ده پدې نو هغه یو بیان دی چې فضل الرحمن د شریعت بالخلاف چې کوي دا د حکومت په اشاره کوي پرونه مشرق اخبار وګورئ پرونه نو په دامنس پاڼه کې بیا همدغه محترم چې دی د آزاد کشمیر د صدر سره ولاړ دی او په ډیرو کې تقریر کوي لګیا تاسو خیال راغی پرون ما ته چې ته د حکومت مرګره او په همدغه ورځ ستا فوټو د حکومت د صدر سره دی ورته یو ځای تقریر کوي لګیا دا زمونږ حال دا ګناه د ملک د قانون ده شریعت بل نن تا پیش کړی دی بل پیش کولو مطلب پوهیږئ مونږ لږ قسم په خدای چې بله ورځ راسې مې دې خلکو نه نور اړه تور دا بنو والا دلته کله راشي میش دی بنو یو میش والا نه مې مړه تور دی چې دا استقبالونه مې ولیده صاحبه دا په ډګډګو سواره دیو بیا جنیجو تقریر کړی دی چې په څو میاشتو کې به یو انجینیر بیا روزګاره پاتې نشي او بیا دا تاسو ورته کم ګډ شوي یې او بنګړې م ورته اچولي په څو میاشتو کې څو میاشتې درته زم وایم چې څو میاشتو کې به انشاءالله زه د پاکستان صدر کېږم والله که یو رانه بې غریب پاتې شي ټول به سرمایهدار کوم دا زم ویلی شم که نه شم دا څه خبره ده دوی چېرته ټینګېدی شي صاحب خان او نواب او حکومت او وزیر او وزیر اعظم هغې ته دوی ټینګېدی شي بیا دوی چې ورته کوم ډولکي غږوري او کمې بنګړې ورته اچولي اور ڈاکٹرانو ته ویلي چې کچھ دنوں میں سارا ملک ٹیپر ہو جائے گا ای ورته بیا ګډ شوي دیخوا وګورئ یو خبره مې درته کړې وه چې عبس دی عبدالله په معشوقو د جهان فخر عبس دی عبدالله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي دا د دنیا معشوقې او محبوبان دي په هغه ذات او په هغه شان فخر کوه چې په چا خدای فخر کړی دا هغه ذات اتباع کوه چې کوم ذات ته د مور په خېټه کې ساتلی بیا د مور نه را پیدا کړی او د مور په سینو کې درته پای پیدا کړه او هغې نه وروستو ستا نظام زندگی جوړ کړه د هغه ذات اتباع کوه بنده به څه یي او هغه ته به سر ټیټول څه یي هغې نه به د روزګار توقع څه یي د دې کائنات اصلي مالک خدای دی عزیزانو دا هغه عاشقان دي چا وایي چې
گنج د عقل زار شه د عاشق تر ساز کی اوخه نه خروار د عقل نه د عشق یو دانا زکه زاهد زهد که د یو جنت د پاره سر خندلې نشي پور بل د جانانا. داغه عشاق دي او داغه خلق دي. باقی تفصیلات د زکات متعلق پاتې شو. الله چې په دې مسلو مونږ نه مخپويږي ته پوه شوي. 52 تولې سپین زر داغي قیمت 2250 روپے راځي، تقریبا 300. دومره چې چا سره نقد وي او کال پی تیر شي نو 2.5% زکات پور کوي. د خزو کالی چې 9 تولې وي نو بیا به پکې زکات ور کوي. چې 9 کم وي او نقد پیسې خزه سره نصاب پورا نه نو بیا په دې کالو کې زکات نشتا. او چې نقد ور سره نصاب 2,000 روپۍ وي نو بیا که یو توله سره زریم په د خزبم په دې کې زکات ور کوي. باقی کالی د خزی دی او که د سړی دی چې خزی له دی ورکړي د خزی دی ستا دغه پلار نه دی. واخر دعوانا ان الحمدلله.